قوم سره یو سړی پیژنې نه صرف هغه دی کرکټر دی او یو ورلډ کپ یې ګټلی چې په هغې د ملک دا چې څه کې دي هر یو هغې یو تجربه یې دا ملک ډېر جدوجهد نه پس قربانو نه پس دا ملک جوړ شوی دا مونږ یو کلاړي باندې خو نشو هغه کولی چې کلاړي دې راوړلو او کې دې نه ووایي چې بھائی بچه ساکی خو نه ده چې نه دې طریقې سره ملک نه چلېږي او دوی داسې حالات جوړ کړو د ملک چې اوس هر یو سړي سره دا فکر دی چې آیا دا معیشت په زموږ ښه شي او که نه آیا دا ګراني به ختم شي او که نه کم به شي او که نه نو دا شیزونه دي چې دې باندې غور کول پکار دی د قوم ته او اوس دا موقع راغله مونږ په دې کې د میدان ته روتي یو هر چاته به خپل اینه خایو چې بھائی دې کې سامره دوی څه کړي دي د دوی څه اهلیت دوی کې دا د پاکستان د تاریخ کې ټولو کې نااهله دا شرفا نیم کاله تقریبا د خیبر پښتونخوا حکومت شو د 97 ارب نه قرضه چې دن هغه 900 ارب ته ورسېدل خو دلته کې دوی خلک دا خبرې کوي چې پاکستان تحریک انصاف والا دا خبرې کوي چې موږ دلته لنګرخانې جوړې کړې موږ دلته BRT جوړه کړه تاسو کوم دلته وزیر اعلی پاتې شوی دی نو آیا دا دومره قرضه د دې لپاره اخیستل پکار دا پاکستان چې کله جوړ شوی دی تر 2013 پورې په دې ملک 97 ارب قرضه ورکړه دوی په دې 9 کالو کې هغه 971 نو دا پیسې څه شو دا خو د قوم په تپوس کې کړه دې خو چې حکومت کې راغی نه دی چې د تحقیقات کوم چې د تیر حکومتونو قرضې اخیستې چې څه شو هغه پیسې اوس د دې خو موږ ته معلومات نشته چې دا پیسې کوم ځای ولګېده موږ خو داسې هغه نه ګورو لنګرخانې دي کم دي اوس کو تاسو لاړ شئ یو لنګرخانې ته لاړ شئ ټول وبند هغه یو څو ورځې خبره وه هغې دپاره دوی خو وایي چې ګورنر هاوس به مونږ ختمو هغه دیوالونه ماتو چیف منسټر هاوس به ختمو پرایم منسټر هاوس به ختمو څه یې وکړل یو دوه درې موټرې خرڅه کړې خلکو ته وایي چې بھائی مونږ موټرې خرڅه کړې نو دا د هغې د قهوې والا او د سوشل میډیا والا حکومت چې دی دا ملک نشي چلولی دې لپاره هغه خلک پکار دي چې څوک هغه پیږي په دې باندې دې صوبې کې چې دا کوم صورتحال جوړ دی دا دهشتګردۍ د بدامنۍ روزانه هغه کېږي د دې سدباب کول پکار دي د فاټا دا کوم ډسټرکټ چې دي هغوی کوم محرومۍ چې ده هغې سدباب کول پکار دي نو بیا به دا مطلب